یا د چارسدې یا د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان نه دا د امت اسلام سرمایه وه او د حضرت په جدایۍ باندې عام او خاص ټول دردمند یو. ما سره خپله د ملیشیا نه د انډونیشیا نه د حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه متعلقینو ما سره تعزیت وکړلو. ټول دنیا د هغوی په دې فراق باندې او په دې جدایۍ باندې خفه ده. هغوی خو به الله خوشحاله کړي وي. فرحین بما آتاهم الله من فضله. الله رب العالمین به هغوی ته خپل مقام ښودلی وي او فرشتو به په جنت کې لوی لوی استقبالونه کړي وي. په اهل جنت باندې به اختر وي خو په اهل دنیا باندې نن ډېر لوی سوګ دی. ټوله دنیا ورپسې خفه ده. زمون یقین دی ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. زما رب د دینه بے خبره نه دی. زما رب د دینه غافل نه دی. دا دومره د قرآن دیدار کوونکې او د بخاري دیدار کوونکې سترګې چې نن ژاړي دا دومره پاکې اوښکې دا دومره پاکې ژبې چې نن حضرت شیخ صاحب ته دعا کوي دا دومره پاک پاک خلق الله رب العالمین با د دې نتیجه خامخا ښکاره کوي. او زمون یقین دی البته حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه کو د دنیا نه لاړ شو خو مونږ ته یو فکر پرېښی دی، یو سوچ پرېښی دی، یو تحریک پرېښی دی، یو نظریه یې راته پرېښې ده. د اخلاقو یو ښکلې نمونه د سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم یو عملی چهره دا یې مونږ ته پرېښودلې ده. د خوی نه دومره اعلی ظرف او دومره اعلی اخلاق. حضرت شیخ صاحب زما استاذ وو. 1998 کې مونږ مشکات شریف وړه دوره د حضرت شیخ صاحب نه ویلې وه او د تورنزو خلق ډیر په دین مین دی. زمونږ د زړونو نه ورته دعا خیږي چې دوی د حضرت شیخ صاحب د میلمنو کومه میلمستیا په هر زمانه کې کړې ده. د 400 ټولو خلقو دا دریمه ورځ ده چې په کومه لار تیریږي شربتونه خلقو د کورونو نه رایستلي دي او خلق استقبال ته ولاړ دی، د میلمنو رهنمایي کوي. حضرت شیخ صاحب زمون استاذ و خو چې هغوی به کله په محفل کې تذکره کوله ویل به فضل غفور زمون ملګری دی. تاسو دینه اندازه ولګوئ دا څومره اعلی اخلاق دی. د شاګردۍ نسبت یې هم نه کو چاته. دا زمون ملګری دی چې لاس به مو ورله ښکل کو مونږ غوندې بیکارو خلقو لاس به یې راواغېستلو هغه به یې د خپلو پاکو شونډو سره ولیکه. دا د هغوی هغه اعلی اخلاق دي کوم کې چې د دې دور د اهل علمو دپاره ډېر ډېر څه پراته دي. جامع شخصیت و. ټول دیني تحریکونه یې د خپلې سینې سره نیسلي وو. په خپل عملي ژوند د جمعیت علماء اسلام سره د زنکدن تر سلګو پورې جاری وساتلو. د حضرت شیخ صاحب فکر او نظریه دا در نمړاوي نشي. د شیخ صاحب محبت کوونکو د شیخ صاحب د فکر سره مینه وکړئ، د شیخ صاحب د جماعت سره مینه وکړئ، د شیخ صاحب د تحریک سره مینه وکړئ. او شیخ صاحب چې مونږ او تاسو ته کومه لار پرېښودلې ده هغه لار مونږ او تاسو چرته پرې نږدو، هغه تحریک رانه چرته کمزورې نشي. قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب
د تحریک یو سپاهی وو، مونږ او تاسو هم د خپل قائد د تحریک سپایان یو، او ان شاء الله العزیز ژوند به مو هم په دغه قافله کې وي، مرګ به مو هم په دغه قافله کې وي. او باقی حضرت شیخ صاحب اگر شاعر وائی بچڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. نن ټول هر طرف تا سړي ته دا دنیا ډېره نیمګړې نیمګړې ښکارېږي او دا ژوند ډېر نیمګړی نیمګړی ښکارېږي. بس هغه یو ښکلې هستي وه، الله ځان ته را وبلله. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته خاتمه بالخیر او خاتمه بالایمان دا دې الله رب العالمین مونږ او تاسو ته نصیب کی. مونږ په خپله د تعزیت مستحق یو، راغلی یو، خپل زړه له ډاډ ورکو، تسلي ورکو او ګورو دلته د خپل مشران او د خپل اکابر بیا هم د هغې رونه، د هغې وارثان، د هغې شاګردان، د هغې مدرسه، د هغې متعلقین ټول د تعزیت مستحق دی. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټولو له په دغه عظیمه سانحه باندې صبر جمیل نصیب فرمایي. واخر